نو په دروغ قسم خوړل دا ډیره لویه ګناه ده. دې ته حدیث مبارک کې راځي یمین غموس وی، یو یمین لغو دی، لغو قسم ورته وی، په هغې باندې څه ګناه نشته دی. یو یمین منعقده دی چې هغه ته 3 روجې ونیسې یا 10 مسکینانو ته سار او ماښام روټۍ ورکې نو دی کفاره ده. یو یمین غموس دی، ډوبونکی قسم. غموس معنا د جهنم په اور کې سړی ډوبوي، دغې ته یمین غموس وی. د هغې بیا څه کفاره مفارم د دغې قسم نشته دی. یمین لغو دې ته وایي چې تا ذهن کې دا دي چې یو کار ما کړی دی، ذهن کې دې دا دي ښه مطمئنې په دی چې دا کار ما کړی دی او تا پې قسم وکړو چې دا ما کړی دی، پته ذهن کې دیم دو مطمئنم وی چې ما کړی دی، بیا وروستو پته ولګېده چې هغه تا نه و کړی، نو دې ته یمین لغو وی. په دې باندې ته نه یې ګناهګارو او په دې تا الله نه نیسي، ځکه دا ته په خپل ګمان کې او په خپل ذهن کې رښتینی وي. بل یمین منعقده دی، یو سړی قسم اخوري چې زه به آینده دور کې دا کار نه کوم او بیا یې وکي، یا قسم اخوري چې زه به یې کوم او بیا یې ونه کي، دې ته یمینی منعقده وایي. نو دا قسم چې دی علما وایي دا قسم چې دی په دې باندې به بنده د کفارې نه په کفاره باندې خلاصیږي چې دوی زه به دا کار نه کوم هغه یې وکړو، یا به کوم او بیا یې ونه کو هغه کار، نو دې ته یمینی منعقده وی. نو د دې نه چې بنده خلاصیږي نو هغه به په کفارې سره خلاصیږي. 3 روجې به یا نیسې یا به 10 مسکینانو ته غریبانانو ته 2 ټیمه ډوډۍ ورکوي، دې ته یمینی منعقده وایي. یو قسم دی هغې ته یمین غموس وایي. که دا دې وکړو نو دې کې ګورې بیا کفاره نشته چې ته کفاره وکړې نو خلاص بشي، نه په دې بیا کفارم نشته، 3 روجیم نشته دی او د دې بیا مسکینانو ته خوراک ورکولم نشته، دې ته یمین غموس وایي. غموس مانا ډوبون کې، سړی د جهنم په اور کې ډوبوي. البته چې خالص توبه د الله نه وباسي نو الله به دې معاف کړي، په خالص توبه به بخل شي. دا دغه قسم چې دی هغه دا دی تا ته ښه پته ده چې دا کار مې نه دی کړی، ښه پوهی چې نه مې دی کړی او قسم کوي چې کړی مې دی، یا دې کړی دی او قسم کوي چې نه مې دی کړی، ښه درته پته ده چې دا خبره داسې نه ده او ته پې بیا هم قسم خوري، نو دې ته یمین غموس وی. دا په قسمونو کې خطرناک قسم دی. که چانه شوی وي خالص توبه دې د الله نه وباسي چې آینده دپاره به زه داسې کار نه کوم، نو الله به یې معاف کړي. نو الله وی دوی به زر ده چې تا ته به قسمونه خوري چې که زمونږ طاقت وی نو مونږ به تا سره وتلي وو. نو دا قسم خودی په دروغ خوري، طاقت و نه وتل او اوس قسمونه هم خوري. نو یهلکون انفسهم، دوی هلاکی ځانونه خپل په دروغ قسم خوړلو سره. نو پته ولګېده چې د دروغو په قسم سره سړی چې دی هغه هلاکیږي. والله یعلم انهم لکاذبون، الله تبارک و تعالی ښه عالم دی چې بېشکه خامخا دوی په دې خبره کې دروغجن دي. فرمایي انفرو اوزئ جهاد له خفافا کسپکیے و ثقالا او کدرانیے وجاہدوا اموالکم باموالکم و انفسکم، جهاد کوي پخپلو مالونو سره او پخپلو نفسونو سره فی سبیل الله پلار د الله کې. ذالکم خیر لکم، دا خبره د غوره د ستاسو د پاره، ان کنتم تعلمون کو چری تاسو پوهیږئ. لو کان عرضا قریبا و سفرا، کوي دا غزوه تبوک عرضا قریبا، کچری وی دا غزوه تبوک سامان آسان حاصلی دن کے،
व सफ़रन क़ासिदन औ सफ़र दरमियाना लत्तबऊका नुदीब खामखा दी वतली उस्ता सरा वलाकिन बउदत अलैहिमुश्शुक्का लेकिन लरी शो प दी बांदी सफ़र दा सफ़र वर्ता डेर लरी उगत प्रेवतो वसयहलिफून औ ज़र्द ची दी बक़समुन कवी बिल्लाहि प अल्लाह प ज़ात बांदी लविस्तताना क ताक़त लरले मुंगा लखरजना माकुम नुखा मखा वतलिबो मुंस्तासु सरा युहलिकून अनफुसहुम दी हलाकवी खपल ज़ानुना प दरूख कसम सरा वल्लाहु यअलमु औ अल्लाह आलिम दे इन्नहुम लकादिबून ची बेशक खा मखा द्वी दरूग जंदी।